السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام ملګري بخیر ته چې الله پاک دې تاسو ټول په حیا عزت باندې ساتي. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی: ان اول الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه. چې د قیامت پر ورځ باندې ول ټول نږدې ما ته هغه کسبي د درجه په اعتبار سره د مرتبه په اعتبار سره کم کس چې په ما باندې زیات درود شریف وي. درود شریف په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په یو په ژوند کې یو پیر ویل دا واجب دي. ځکه الله پاک قرآن مجید کې فرمایي: ان الله وملائکته یصلون علی النبی، چې بشک الله پاک او دغه ملائک دا درود وایي، یعنی د رحمت دعا وغاني وایي او رحمتونه دیږي او نبی علیہ السلام باندې: اے مؤمنانو یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اے مؤمنانو تاسو په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي او په هغه باندې سلام وایي. درود او سلام یو پیر په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ویل واجب دي. په کوم مجلس کې چې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم ذکر وشي، نه په هغه مجلس کې زیات درود شریف ویل چې نه یو پیر ویل، یو پیر دا اوریدو، نه پتا باندې ویل واجب دي. او بار بار د حضور صلی الله علیه وسلم نوم راځي او بار بار د صلی الله علیه وسلم دا مستحب دي. یو پیر چا درود شریف وی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې، نو الله پاک په بدن باندې لس رحمتونه نازلې، لس رحمتونه په نازلې. یو رحمت د دنیا او د آخرت د ټولو مصیبتونو تکلیفونو لپاره دې دا کافی دی. دا نه خبر الله پاک ثوابونه او درجات دې دا په جنت کې بوله بلندې داسې په یو پیر باندې یو سره لس پیری وي، شل پیری وي، سل پیری وي، زر پیری وي، د دې انسان وسوم خوش قسمتي وي. او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي: کم کس په مومن ضرور چې ډېر وي نو د قیامت پر ورځ باندې زما خواته ان درجه په اعتبار سره زما خواته. یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر باندې پړوي باندې خطو نو درې پیری وي: امین امین امین. صحابه کرامو ته پوښتنه کوي: د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو تاسو نه د ذکر وکړو چې مخکې تاسو ته نه کړه ان تاسو نن په پړو باندې خاطر تاسو الله امین امین. نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې جبرئیل علیه السلام راغی، هغه درې خیری وکړي چې ما باندې امین وي. یو خیره پکې دا و چې څوک تاسو تذکرہ داګي د مکه شو هغه پتا باندې درود شریف اونوي نو هغه د تباہ او برباد شي او ذلیل او رسوا دي شي. جبرئیل علیه السلام خیری کړی دي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امین ویل. رسول فرمای بخیل دی او کنجوس دی هر هغه کس چې داګي د مکه زما تذکرہ وشي او د محمد درود شریف اونوي. بار پکار دی چې موږ بار بار په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایو، خاص کر د جمعې شپه لکه مثلا ماښام نه چې د جمعې ورځ څنګه شروع شي، د جمعې په شپه باندې د جمعې په ورځ باندې ډېر زیات اهتمام د درود شریف ویل پکار دی. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې عمل اعمال زنده پیش کیږي، چې کوم کس په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ډېر لوي نو هغه تبا ډېر زیات حضور صلی الله علیه وسلم په خوشحالي کې هم مله زموږ حضور صلی الله علیه وسلم چې څومره موږ درود شریف وایو نمبر ودا موږ د حضور سره مینه جنده بسیوا کوي. الله چې کله موږ لیکای کو او پایګه موږ ته څنګه ضرورت شي لیکلو مقرره شي نو موږ سواد نه لیکو بلکې موږ صلی الله علیه وسلم لیکو. دغه یو کتاب کې مل دی په کوم وخت پورې چې په دې کتاب باندې په کاپي باندې یا په بورډ باندې دا درود شریف لیکل چې دا موجود وي دغه انسان په عمل نامه کې د درود شریف ویلو ثوابونه جنده لیکل کېږي. بقاعده موږ ډېر فضول وخت د تیرو چې موږ ځان ته تعداد مقرر کړو سل پیری شل پیری زر پیری ادم غا درود شریف وایو. منګه په دې رمضان مبارک یو ګروپ روح کړو نو هي کې الکان ماشاءالله روزانه درود شریف هغه را لګي او څوک سل پیری وي، څوک زر پیری وي، څوک دو زر پیری وي، څوک په خپل مدرسې کې پوړو باندې وي او څوک په سکول کې پوړو باندې وي. ماشاءالله سپلکاو باندې پکروړاو باندې چې نه رسیدل تاسو باندې خپل سوای او بار بار درود شریف وای په خپل باندې هم وای. لکه دا کوم حدیث چې ما تاسو ته لګل دي چې دا د بیت نکاح نه فرمایي چې الله رسول صلی الله علیه وسلم کته ته ټول دعا کې صرف درود شریف موجود اسم نه نو دا زموږ لپاره کافي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته ټول غمونه به ختم شي او ټول ګناهونه به معاف شي. که انسان بار بار درود شریف وای انسان غمونه ختمي، انسان تکلیفونه ختمي. الله پاک دې زموږ حضور صلی الله علیه وسلم سره پس ځواني حقیقت کې مینه پیدا کړي. الله پاک زموږ ګناهونه معاف کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.